توحید حکم او سپریم کورټ هغې ته د پانسۍ سزا واوروله. نو چې کله د امریکې دباو راغی، د امریکې وکالت راغی، یورپ راغی، اسرائیل راغی او دا اسیای ملونه راواغسته. څو وروسته بېغیرتوب څوک تېرو، هسې خو موږ را روان دي، هسې خو موږ په بېکارۍ وژني، هسې خو موږ په بېروزګارۍ وژني، هسې خو موږ په بېروزګارۍ وژني، هسې خو موږ معاشي ډول کمزوري کوي. یا عمر د تاجدارې غږ دی نبوت دپاره پکار دی چې موږ راوځو او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دپاره لښکر جوړ شو او د جهاد ناره وکړو به انشاءالله راسي. ډېر مشران دلته کې راغلي او خواهش هم کوي خو موږ ګرمۍ ده تاسو یې الله خوشحاله کړي، تاسو خپل حق ادا کړو او دا حق هر زیاته وسوي. څوک په دې منشا راغلی چې زه دغه اجنډه دلته کې نافظ کول غواړم، نو دا ګورئ څو خوبونه یې دي، دا لیونۍ زانګو کې ځان کې، دا د خالد بن ولید اولاد دی، دا د محمد بن قاسم اولاد دی، دا د غزنوي اولاد دی، دا د ابدالي اولاد دی، دا د حضرت محمد بچیان دي. انشاءالله دا غفر ورکوي. ډېر مشران راغلي دلته کې غازي خالد کو، غازي خالد کو، غازي خالد کو، غازي خالد کو. دسي راځه دسي راځه. الله اکبر تکبیر، الله اکبر ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. دعوت و پاداری مجید یا اللہ تعالی